ملیشیا سویزرلینڈ سوات کې د اختر په شپږمه ورځ هم د سیلانیانو په تګ راتګ کې څه خاص کمی نه دی راغلی. د تېرو شپږو ورځو نه په روډ باندې ولاړ د ټریفک افیسر وایي د اختر شپږمه ورځ ده، موږ ډیوټي ښه په اسان طریقې سره کوو. چېرې د مردان نه، پېښور نه، چارسدې نه، د پنجاب له ورنه مېلمانه راغلي چې هغو ته په ټریفک کې څه خلل رانه شي. موږ د قوم دپاره راوتي یو چې نن زموږ شپږمه ورځ ده د اختر د لالو نه راواله. نن زموږ انشاءالله شپږمه ورځ ده او ټریفک زموږ د سوار ټریفک روا دوا دی. د ټریفک د مشرانو چې کوم کردار ادا کو نو انشاءالله تعالی دا په ټول پاکستان کې نه. بله خبره دا ده چې دې محکمې ته سلام، ځکه چې 24 घंटे دو 24 घंटे ډیوټي وکړه او هیڅ مشکلات د عوامو ته رانلو د ټریفک مطابق. د ګرمۍ په موسم کې په سوات کې هڅې هم رش سیواوي، لیکن د خوشحالۍ په موقع باندې د دغه رش کنټرول کولو لپاره د سوات پولیس خپلې خصوصي هلې ځلې کوي. هم د دغې د وجې نه یې د پنجاب نه راغلي سیلانیانو په ښه ټکو کې ستاینې وکړلې. इधर की पुलिस का हमने देखा है वो भी बहुत माशाल्लाह कोऑपरेट करने वाली है, तावन करने वाली है और सबका ख्याल रखने वाली है और बहुत डिसिप्लिन वाली पुलिस है. और इधर के लोग भी बहुत प्यार करने वाले हैं. इस टाइम हम पिज़्ज़ा गार्ड में खड़े हैं स्वात में और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. जो लोग बाहर सैर करने के लिए जाते हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में आएँ. यहाँ वो बाहर स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरती है स्वात में. मैं जहाँ से देख के आया हूँ बाहर के मनाजिर कुछ भी नहीं है जो हमारे मुल्क में. د سیلانیانو لپاره په سوات کې ځای په ځای جوړ کړی شوي د سیل ځایونو کې دننه شربتي، سوپ، تیکي، جوس، پاپړو نه علاوه د ګفټونو سټالونه هم لګېدلي دي. د سوات مقامي خلکو هم د میلمنو د وجې نه د خپل اختر چکر وروسته کړی دی چې میلمنو ته څه تکلیف میلاو نه شي. د بهر نه چې کوم کسان راځي د هغوی دپاره موږ دا قرباني ورکړه چې موږ خپل چکر وروسته کړو او سوات ته چې کوم دی که نه موږ لیټ رالو ځکه چې ټریفک ډېر و. هغو راله ښه په مزیدار چکر ولګو. د هغې نه علاوه موږ لکه لږ لیټ راووتو، لیټ رالو دې د وجې نه. زه خپله د مردان اوسېدونکی یم او دلته کې چکر ته راغلي یو فیضاګټ ته. نن اختر شپږمه ورځ ده تقریبا او موږ لیټ ځکه راغلو چې بازار کې چې کوم ډېر زیات رش دی، لارې بند دي، روډونه بند دي. حالانکې ملکنډ ګورې، ملکنډ باندې زیات رش دی، که لشرخانه ګورې پرې باندې زیات رش دی. مردان دغه دوه لارې دي. فیضاګټ چې کوم دی ښکلی ښایست لري، سوات چې کوم دی تاریخي ځای دی. د ملکنډ انتظامیې مطابق 1,40,000 گاړو په ذریعه باندې د 10 لاکو پورې خلکو د سوات سیلګرو سیمو سیلونه وکړل. که یو طرف ته سوات بې شمېره سیلګري سیمې لري نو بل طرف ته په سوات کې موجوده امن د وجې نه د نور کلو په نسبت باندې سخت کال په سوات کې د سیلانیانو ورځ سیوا شوی دی. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم، پاسون نیوز، فیضاګټ، سوات.